د عمل حقیقت معلوم شو کنه خدای یقین وګورئ مونږ به د دې عمل نه سم تورته وشو خو د ټولو نه لوی کمی څه دی د ټولو نه غټ کمی دا د محترمو مسلمانانو چې مونږ د خپل عمل د حقیقت نه خبر نه یو عمل د حقیقت نه خبر نه یو کنه دا انعامات چې سړی واوري کنه سړی حیران شي یار چې ما ته هم دا ملاویږي او حالان کې دې خبرې ته هم سوچ پکار دی چې زما او ستا په روچي باندې الله ته فایده څه ده څه فایده شته الله په بادشاهۍ کې سوا څه زیادت راځي او که مونږ روجي ونه نیسو الله په بادشاهۍ کې به څه کمی راشي د هغې باوجود اله العالمین وي خو دا انعامونه چې حاصلول غواړي او دا چې حاصلوي د دې دپاره دو څیزونه ځان سره یاد ساتئ درې څیزونه اولنی څیز دا هغه عملونو نه ځان ساتل غواړي چې کوم عملونو د وجې نه انسان د دې خیر نه محروم پاتې پوهېږئ هغه اعمالو نه ځان لرې ساتل پکار دی چې د کومو عملونو د وجې نه انسان د دې خیر نه محروم پاتې کېږي اولنی دویم نمبر هغه عملونه کول غواړي هغه عملونه چې هغې د وجې نه انسان دا خیرونه ډېر په اسانۍ باندې حاصلولی شي دریم نمبر څه عملونه داسې دي چې هغه په دې کې کول ډېر ضروري دي دا درې خبرې دي اوله خبره ختمه شوه چې دا میاشت او دا ورځې قیمتي دي دا بیا ولې قیمتي دي ما تاسو ته ویل چې دا ځکه قیمتي اوس دویمه خبره کوم هغه کوم خلک دی چې هغه د دې خیرونو نه هم محرومه پاتې دي هغه کوم عملونه دي چې هغه عملونو د وجې نه انسان د دې خیر نه محرومه پاتې دي نمبر 1 جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة أن يدع شرابه وطعامه جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے روزدار سڑے روزدار زنانا یو روزدار انسان کله چې دی دروغ پرې نږدي دروغ ویل پرې نږدي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې سړي الله وی د دې د چې او د اوبو او د ډوډۍ پرېښودلو ماته هیڅ ضرورت نشته دا هغه عمل دی چې دې سره انسان د دې خیر نه محرومه پاتې کېږي د دې نه انسان محرومه پاتې شي دویم نمبر چې کله سړی د مور و پلار نافرماني مور و پلار سره ورانه کړي دا سړی د دې رمضان د دې خیر نه محرومه پاتې حدیث کې راځي جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي وبعد من أدرك أبويه الكبر أو أحدهما فلن يدخلاه الجنة هغه سړی د دې رمضان د خیرونو نه برکتونو نه انعامونو نه دې محرومه پاتې دی کوم سړی چې خپل د مور د رضا د پلار د رضا نه محرومه دی احتیاط نه کار اخیستل پکار دریم نمبر چې کله یو سړی
ډېر خوبي دی او ټولو ورځو د دی خوبونه کوي څه کوي خوب کوي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اکثر خلک فخر هم کوي په دې سهار دشمنۍ مې کړې وندو ماښام راځي مطلب دا دی چې نه مې الله ته ضرورت دی او نه مې الله دې رمضان کې چې کوم خیرونه ورکوي نه مې هغې ته ضرورت او رمضان مبارک کې چې کوم خیرونه دي کم برکتونه دي کم انعامونه دي تاسو ته ما یو څه وویل پنځم نمبر عمل چې سړی د رمضان د دې خیر نه محروم پاتې کوي هغه بیادبي ده فحش خبرې کول کنزل وینا فحش بیادبي خبرې د دین اسلام د عمل څه کول بیادبي کول یو روایت کې راځي عیسائی د عیسائی مسلمانانو په محله کې پاتې کېدو عیسائی خو روژه نه لري عیسائی زوی اوچته لوی هلک وایي بهر کلم کله ډوډۍ به یې وخوړه د پلار پرې راغی پلار یې ووهلو کور ته یې دننه کړو ورته وګوره د مسلمانانو روژه ده ته د هغوی د مخې داسې حرکت کې خوراک کوي وایي دغه سړی بیا د مرګ نه وروسته چا په خوب کې ولید ورته وایي څه په دوشل کې ورته وایي مزید جنت کې ګرځه ته خو کافر یې وایي ته ما ته کافر وایي خو زه دنیا نه کافر نه یم تللی وایي څنګه وایي یاره پته نه لګي خو د مرګ نه وروسته او الله پاک د مرګ نه لږ غوندې کې وخت مخکې ما له کلمه نصیب کړې وه دلته چې رالم نو ما ته الله وایي دا کلمه ما ځکه تا نه نصیب کړې ده چې تا زما د حکم ادب کړی روجي ادب دی کړی ادب دا میلاویږي موږ اکثر څه بلا غرو کړه څوک یې د خپې نه نیولې څوک یې د سر نه نیولې څوک یې کوم ځای ته څوک یو پنډی ماته شو څوک یې دوه ماته شو په دې باندې سړی کفر ته ورسېږي او د دې رمضان د خیرونو نه هم سړی محرومه پاتې کېږي او بل په رمضان المبارک کې جګړه کول جګړه نه ده څوک چې رمضان کې جګړه وکړي دې د ټول خیر د روژې د خیر نه محروم پاتې شي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما شب قدر شپه ولیده شپه ما ولیده وایي زه بهر ته وتم ما وایي چې خلکو ته ووایم چې راشئ څه وغواړو زه چې کله د مسجد نبوي نیمې ته قریب شوم شپه ختمه شوه ما جبرائیل نه وروسته تپوس وکړو چې دا څه وشو زما سره وایي چې ستا د بهر په دې ځای کې دوه کسانو جګړه وکړه او د دې خیر نه دا خلک ځکه محرومه پاتې شو نن تاسو محترمو مسلمانانو دا خپل کور نه راواخلئ او بازار ته وګورئ موږ د روژې جګړې دپاره نیولي دي او که نه چې پلار طاقت شته روژهدار سره باندې ته واچوي ګوته مو سره په دې بازار کې په خپله یو ورځ تللي وو د ګاډۍ دروازه ما کولاوه زما دروازه پر سره ټچ شوې هغې چې ما ته څونه کنځل کړي په دېړه کې ملګری راسره ودرېږي ونه هلته مې غلی شو لګیا دي ځان چا طاقت نشته چې چا ته څوک اوچته ګوري خبرې ولې وایي روژې دي وایي اخوا دې خوا منع کې ایک دو منع کې روژه ده څومره چې مړی کېږي هسې سوچ وکړه زمونږ جګړې بیا په مخه لګیا یي ماما زوی پسې راولو ابل پسې تره زوی پسې راولو جدا جګړه اوږده وکړو حالانکې د جګړې د وجې نه څه وشي الله پاک د خیرونو نه سړی محروم شي دغه رنګې غیبت د وجې نه چې کله یو ورور مسلمان د بل ورور مسلمان څه کوي غیبت کوي د دې انسان د دې خیرونو نه څه کېږي محرومه پاتې شي
دا هغه عملونه دي، هغه کارونه دي چې د دې د وجې نه انسان د دې رمضان د دې خیرونه نه څه شي محرومه پاتې شي. یو څو عملونه هغه دي چې هغې کولو سره انسان د دې خیر طرف ته الله پاک توفیق نصیب کوي. اولنی کار جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه عادت مبارک هم دغه چې روزه کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عادت نه سیوا، خپل ټایم نه سیوا، وخت نه سیوا لوی دعاګانې به غوښتلې. چې کوم زه ټایم به میلاوېدو پیغمبر علیه السلام ته بس لاس به یې اوچت کړي، الله دربار کې دعا به یې غوښته. رمضان المبارک کی د ټولو نه اهم شی څه شی دی؟ دعا. دعا اهم شی دی. دا مو وایه چې ماله دنیا کې ضرورت د څه شي نشته دی. دا مو وایه الله وایي من لم يسأل الله يغضب. څوک چې الله نه دعا نه کوي الله ورته هسې قاریږي، غوسه کېږي. نو اولنی سیز دا دی چې د دې په ذریعه باندې به مونږ الله رحمتونه راکړي څه کوو حاصله وکړو. اولنی سیز پکې سره دعا ده، الله دربار کې دعا ده، هر وخت کې دعا کوو. دې لویو جوماتونو ته سړی لاړ شي که نه، زمونږ دلته خلکو ډوډۍ تاږي، اوبه تاږي، روژې ښودي او په دې لاره باندې چې روژه ماته سړی را روان دي، الله دې دې ټول ساتي. خیر دی. د لوی جوماتونو ته ته لاړ شي که نه، دې جوماتونو کې به یو ګوټ ته به لاس اوچت کړي جاړي، بل به بل ګوټ کې جاړي. مړه دې جومات کې به یو حالات جوړي، ته به حق حیران ته به وایې بس د الله ټول رحمتونه به دلته ورېږي. نو بس مونږ اکثر پکې ماښام روژې ښودي.